حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو حالات شروع دي. په هغه کې تیر بیان کې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سیرت بیان شوی دی. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د حضور علیه السلام نهما بیبی وا. نن د ام المؤمنین سیده صفیه رضی الله تعالی عنها د هغې حالات ذکر کیږي او دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لسم بیبی دا. صفیه رضی الله تعالی عنها دا د مؤمنانو مور او د حضور علیه السلام مبارک بیبی دا. د صفیه بیبی حضور علیه السلام سره د نکاح نه مخکې دو سړو سره نورم نکاح شوی وه. په هغې کې لومبنی خاوند اسلام ابن مشکم صفیه بیبی سره د نکاح نه وروسته وخت تېراو او طلاق یې بیا ورکړی دی. او دویم خاوند کنانا بن ابي الحقيق دا د صفیه بیبی دویم خاوند و. او دا دویم خاوند کنانا بن ابي الحقيق دا په جنگ خیبر کې مړ شوی هلاک شوی دی. دا کافر او یهودی و. لومبني خاوند طلاق ورکو او دویم خاوند په جنگ کې هلاک شو. لومبني خاوند چې طلاق ورکاو نو ولې ورکاو؟ وجه دا وه چې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د داسې پلار لور وه چې سردارو. د خیبر په سردارانو کې اولنی سردار د صفیه بیبی پلارو. نو هغه د سردارۍ خیال یو اوچت سوچ اوچت خیالات یو. د هغې د وجې خاوند په نسه خبره به غوسه کېده او د دې همغه غټ سوچ و د دې لوی سوچ د وجې نه خاوند سره کور په صحیح طریقه نه جوړېده. آخر مجبوري پکې د طلاق طرف ته ورسېده او طلاق واقع شو. دې نه وروستو بیا بل خاوند ته په نکاح شوې ده کنانا بن ابي الحقيق. د سره یې ډېره مینه وه. د دې ښځې خاوند خپل منځ کې ډېر محبت و. حضور علیه السلام سره به د دې څنګه نکاح کیږي؟ نو حضور علیه السلام سره د خپلو صحابه کرامو تللی دی د خیبر جنگ له. په جنگ خیبر کې کافرو یهودو ته ماتې ورسېده او صحابه کرامو حضور علیه السلام ته فتح ملو شوله. نو په جنگ خیبر کې یهودیان څه خو مرداران شو، مړه شو، او څه یهودیان گرفتار شو. په دغه جنگ خیبر کې الکان جینکې مشران سړي مشران ښځې دا گرفتار شوي دي، قید کې راغلي دي. نو په دې جنگ کې د صفیه بیبی پلار او د صفیه بیبی رور او د صفیه بیبی خاوندام قتل شوي دي.
او صفیه بیبي او د دې بله خور دا جمدي گرفتار شوي دي، حضور علیه السلام ته پیش کړی شوي دي. د جنگ خیبر نه واپسی شوه، پلار واپس راځي او دغه ټیم کې صحابه کرامو د غنیمت مال تقسیمو. نو چې مال غنیمت تقسیمېده، په دغه وخت کې صفیه بیبي یو صحابي ته حواله شوله. د دغه صحابي نوم دی دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنہ. دا صفیه بیبي دحیة الکلبي رضی الله عنہ ته پیسه کې ورسېده. نو صفیه بیبي دحیة الکلبي ځان سره بوتله، خو نورو صحابه کرامو دې صحابي ته سفارش کوي دا تا ته چې کومه بیبي رسېدلې ده دا پرېږده، دا د خیبر د سردارانو سردار دی، د هغه لور ده او د دې دپاره مناسب نه دی چې یو عام صحابي سره د دې وخت او زندگی تیریږي. مناسب دا دی چې د سردار لور ده، نو زمونږ سردار محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. نو د سردارانو لور ده، حضور علیه السلام لبه ورکو چې حضور علیه السلام د دې په حق کې څه فیصله کوي هغه به وکړي. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو دا مشوره ومنله او بویتله صفیه بیبي حضور علیه السلام ته حواله کړه. اوس د خیبر نه واپسی مدینه منورې ته کیږي، په لاره لاره دا خبرې ترې شوي دي. حضور علیه السلام ته چې کله صفیه بیبي حواله شوه، نو حضور علیه السلام ورته فرمایل چې زه به دې د دې وینځېتوب نه ازاده کم، ازادي به دله درکمه او ما سره به نکاح وکړې. چې دا خبره حضور علیه السلام ورته وکړله، صفیه بیبي په دې باندې ډېره خوشحاله شوه. وایي زه چېرته او د دواړو جهانو سردار چېرته، حضور علیه السلام ما سره نکاح کول غواړي، په دې ډېره خوشحاله وه. او د حضور علیه السلام د نکاح دا پیغام د قبول کړي، د الله محبوب ازادي را لراکه چې زما ستا نکاح وشي. دغه شان د صفیه بیبي نکاح حضور علیه السلام سره هم په دغه ځای باندې شوې ده. او نکاح نه وروستو هم دا بیبي حضور علیه السلام سره را روانه ده، خو اول ځان له په خپل اس یا په اوښ باندې وه. اوس حضور علیه السلام ته نه خپل د اوږې نه څادر کوز کړی، د صفیه بیبي نه یې تاو کړ، پټه یې کړه او په خپله سورلی ځان سره کېنوله. په خپله سورلی باندې کېنوله او مخکې سفر کوي، په خپل څادر مبارک کې پټه کړې ده. مقام صحبه ته چې کله ورسېدل، دا یو علاقه ده، صحبانو مې مقام ته چې ورسېدل، په دغه ځای باندې حضور علیه السلام او نورو صحابه کرامو اراده وکړه چې ملک ته ایثار شو، ځکه شپه ده مخکې سفر د تیارو دی، لہذا دې ځای کې به مونږ ایثار شو، شپه به تېره کړو. نو حضور علیه السلام له صحابه کرامو د کپړو نه یو خیمه جوړه کړه. حضور علیه السلام دغه خیمې ته ورتلو، نو صفیه بیبي هم د حضور علیه السلام بیبي د دام دغه خیمې ته داخله شوه او په دې خیمه کې د دوی یو ځایوالی شوی دی په مقام صحبه کې. حضور علیه السلام ورسره ښکلې خبرې اترې کړې دي. صفیه بیبي ته یې وویل ستا که زړه خفه چې پلار دې مړ شو، نن خاوند دې مړ شو، ورور دې مړ شو، نو ستا دا پلار دا و زما خلاف خلق تیارول جنگ د پاره، ظلمونه به کول، مسلمانانو صحابه کرامو سره به زور زیاتې کو. نو د الله حکم راغلی چې دوی سره جهاد وکړي او جهاد کې دغه مړ شو. نو صفیه بیبي فرمایي چې حضور علیه السلام راته دا وفرمایل، وایي زما د زړه نه د پلار غم د سره ووتو، پلار رانه هیر، رور رانه هیر، خاوند رانه هیر، ټول غمونه رستو شو او حضور علیه السلام سره مې محبت نورم زیات شو.
حضور علیہ السلام د سحر په ټیم کې د دې خیمې نه راووته، نو یو صحابي بار د خیمې په خوا کې ولاړ دی. نو حضور علیہ السلام په شکی شو چې دا صحابي نماز خوتن نه زما د دې خیمې خوا کې ولاړ دی، د زما خبرو ته غوږ ایښی که ولې داسې ولاړ. ورته یې ویلې خوا راشه، او د غصې په انداز کې ته تپوس وکړه ته زما د خوا کې خیمې سره جوخ ولې ولاړې. نو دغه صحابي ورته فرمایي د الله محبوبه، دا کومه بیبي صفیه بیبي چې تاسو په نکاح کې شامل کړه، داخل کړه، د دې پلار مړ دی، رورې مړ دی، خاوند دی مړ دی. زه یریدم هسې نه چې دا په فراډ او د دوکې په نیت تا سره نکاح یې کړي، او هسې نه د نورو صحابه کرامو نه تاسو ورسره ځانله شوي خیمه کې دننه چې ته چاړه یې پټه روړي نی تاسو ته ضرر ونه رسئ. نو په دې نیت زه ټوله شپه ولاړم د حضور علیه السلام د تکلیف نه را بچ کېدو د حفاظت دپاره ما پیره لګوله او زه ټوله شپه ولاړم. نو حضور علیہ السلام د دې صحابي د دې عشق په دې عمل باندې ډېر خوشحاله شو او د الله د ډډې د حفاظت دعا یې ولو غوښته، الله د حفاظت او نگهبان شه. بیا چې سحر شو نو په دغه مقام صحابه باندې حضور علیہ السلام فرمایل زما او د صفیې نکاح شوه او یو ځای والی شو. اوس د دې نه وروستو ولیمه پکار ده. نو ولیمې دپاره سمال نو، د خوراک سے انتظام نو. حضور علیہ السلام صحابه کرامو نه مشوره وغوښته څه کول پکار دي. صحابه کرام وی د الله محبوب زمونږ مالونه د چا دي؟ خو د الله او د الله د رسول دي. زمونږ دا چې څه معمولی د خوراک سازو سامان او سیزونه دي دا به پیش کو، خلک به دعوت لرو غواړو، ټول به راشي او خوراک کاک چې څه مناسب هغه دار مدار به وشي، میلمستیا به وشي، په دې طریقه به ولیمه وکړو. ټولو صحابه کرامو سره چې څه سازو سامان څه د خوراک اشیاو ټول را ټول کړل او ټولو صحابه کرامو ته دعوت وکړه مبارکم شه د حضور علیه السلام صفیه بیبي سره نکاح وشوله. په دې طریقه باندې د حضور علیه السلام ولیمه وشوله او د دې نه وروستو بیا حضور علیه السلام د صفیه بیبي سره ښکلې مبارکه زندگی تیروله. صفیه بیبي ډېره زیاته ښکلې وه لکه د څوارلسمې سپومۍ په شان، مخ مبارک یې د څوارلسمې سپومۍ په شان ځلېده، پړقېده. خو یو کمی پکې دا او دا کمی او عیب نه دی، قد یې لږ معمولي کم و، د قد نه لږه چیتې وه. د دې په وجه بعضې بیبیانو به طنز کو په دې باندې. نوره هېڅ کله پکې حسن کې کمی نو، ډیره ښکلې وه. حضور علیه السلام ته ډیره نږدې او ګرانه وه. حضور علیه السلام سره ډیره مینه کوله. خو د دې خاندان یهودي و، نو د یهودیت د وجې نه د دې نه به نورو بیبیانو معمولي هسې نفرت کو او دغه نفرت باندې حضور علیه السلام به نورو بیبیانو ته زورونه ورکوله، سزا به ورکوله، غصه به ورته کوله، ممانعت به کو. صفیه بیبي حضور علیه السلام سره د نکاح زندگی شروع شوله. اوس د دې مقام صحابانه چې ځي نو دا صفیه بیبي اوښ ته خطی نشي، په اوښ کې ناستې نشي. نو پکار خدا و چې دې ته دا اوښ کې نولې وي. حضور علیه السلام ورته فرمایي وي داسې به وکړو چې زه به تا ته لاندې په ځمکه باندې کښېنم، دا خپه به په ځمکه ولګوم، دا پتون به مې بره ولاړي لکه د پوڼۍ په شان ولاړه به مې، دا خپه به مې ولاړه یو په دې باندې، ته به راشې خپه به کېدې، زما په پتون به خپه کېدې، د پوڼۍ کار به تې والې اوښ ته به وخېدې. نو حضور علیه السلام ورسره دومره محبت کو. په دې طریقه باندې صفیه بیبي راله د حضور علیه السلام پتون مبارک باندې خپه کېښوده او بره اوښ ته وخته. بیا حضور علیه السلام سفر کو نو هسې اتفاق سره حضور علیه السلام د خوشحالۍ نه هسې د اوښې له پونده ورکړه لږه تیزه شوه، چې تیزه شوه د اوښې خپه وښویده او دواړه را پرېوتل. چې حضور علیه السلام هم
د اوښ نه راپرېوته او دغه بیبي صفیه بیبي هم د اوښ نه راپرېوته. نو حضور علیه السلام ځان څنډلې نه دی د دوړو نه، ړومبې خپل څادر راغیستی دی، زر یې صفیه اوچته کړې ده او په هغې خپل څادر خور کړی چې د دې مخ چاته ښکاره نه شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د صفیه بیبي نه حضور علیه السلام تپوس وکړ، وایي ستا دا سترګه کې دا نیله نشان ولې دی؟ دا سترګه دې داسې نیله شان تښتېدلې ده، دا ولې؟ وایي صفیه بیبي ورته وایي چې زما خاوند کنانا بن ابي الحقیق چې دا په جنګ کې مړ شو، د دې جنګ نه یو څو شپې مخکې ما خوب ولیدو او هغه خوب چې مې خاوند ته ووي هغه راله په مخ باندې شړق راکړ او دونه زورداره څپېړی راکړه چې زما دا سترګه نیله شوې ده، اوسه پورې هغه نیله نښه پکې ده. حضور علیه السلام ته تپوس کوي ستا خاوند تا له سزا ولې درکوله؟ دا دومره تیز زوردار څپېړی ولې درکوله؟ صفیه بیبي ورته فرمایي د الله محبوبه یو شپه مې خوب لیده چې په مدینه منوره باندې رڼا ده. ایمه چې دا رڼا ده څه ده؟ وی هغه رڼا طرف ته ما سترګې ګرځولې چې دا د کم طرفه راځي؟ وی چې مې وکتل نو هغه رڼا د سپومې وه، څوارلسمه سپومې ده او رڼاداره ده او ډېر په مدینه منوره باندې ښکلې لګېږي. وی ما له ډېره مزه راکړه، وی ما چې دا رڼا څومره ښکلې ځلیږي پړقېږي. ناګان هغه سپومې ته مې کتل چې را روانه شوه او زما د بدن د پاسه راپرېوته. وی چې دا خوب مې ولیده زه ډېره خوشحاله وم چې څومره ښکلی خوب دی. وی خاوند رانه تپوس وکړه چې جینۍ ته ولې خوشحاله یې؟ ما ورته ویل چې دغه شان یو ډېر ښکلی خوندور خوب مې لیدلی دی. وی راته یې ویل څه خوب دی؟ ته یې ما ته م ووایي چې ما ورته خوب ووی. وی هغه زما خوب چې واورېده نو دومره زورداره څپېړی راله راکړه چې زما سترګې له زور لاړه او سترګه مې رنګ بدل کړ، نیله شوه. په دې باندې مې سترګه نیله شوې ده. او وی بیا راته په غوسه کې وی چې ښه زمان علاوه ته د مدینې د بادشاه خوبونه مینې د هغه خیالونه ذهن کې راولې چې هغه سره به زما نکاح کېږي. وایي زه د دې خوب د تعبیر نه نه هم خبر خو خاوند چې راته ووي وایي زه بیا خوشحاله موم پریشانه موم چې زما به دا چې شته خاوند د سره به څه کېږي، د حضور علیه السلام سره به نکاح څنګه کېږي. ډېره پریشان خو الله راته هر څه وښول. بیا د دې نه رستو صفیه بیبي د حضور علیه السلام سره زندگی تیروله. حضور علیه السلام به دې باندې ډېر زیات خفه کېده ځکه د دې ټول خاندان دا یهودي و. خاندان کې څوک مسلمان نو، صرف بس دا صفیه بیبي وه چې الله وله عظیم نعمت ورکړی دی د حضور علیه السلام په شکل چې د مؤمنانو د مور لقب الله ورکړ. بیا دې نه وروستو وختونه تیرېدل، دینی خدمات یې ډېر کړي دي، ډېر مسائل به امت ته ښودل، د بیبیانو مسلې به راتلې صفیه بیبي له به ورتلل، هغې نه به یې تپوس وکړو دی به جواب کو. حضور علیه السلام به پې خفه کېده چې دې سره به معمولي چا څغه خبره وکړه چیړ به وکړو، حضور علیه السلام به پې کلک ولاړو، بدل به یې اخیسته، وی صفیې سره به بد شوک هم نه کوي. یو سفر باندې حضور علیه السلام ځان سره ټولې بیبیانې روانې کړي دي، ټولې بیبیانې حضور علیه السلام سره دي. وی حضور علیه السلام روان دی، صفیه بیبي په خپل اس باندې ده او نورې چې څومره بیبیانې هره یوه بیبي ځان له په اس باندې سوره ده مزل کوي. ناګانه د صفیه بیبي چې کم اسو اتفاقا هغه بیمار شو او د تلو نه پاتې شو، کمزوري پکې راغله. زینب بیبي دا د حضور علیه السلام د تورو لورم وه، مالداره وه، دې سره ځان له اسونه اسم روانو، خپل اس باندې سوره وه او نور چې د دې کم ملکیت کې اسونو او سره اسې قافله کې را روانو. نبی حضور علیه السلام سفارش وکړو چې زینب تا سره اسونه د ضرورت نه زیاتی دي، دا یو اس صفیه بیبي له ورکه دې ته اس بیمار شو او پریشانه ده،
نو وی زینب بیبي ورته وی چې زه د یهودنې له اس ورکم. یهودنې ورته په دې وجه وی چې دا خو په خپله مسلمانه وه، خو د دې خاندان یهودي و، نو د هغې خاندان د وجې نه دې ته یهودنه وی، او په دې باندې حضور علیه السلام ډېر زیات خفه شو. دومره خفګان زړه مبارک ته رسېدلی دی چې 2 میاشتو پورې د دې خبرې د وجې زینب بیبي سره حضور علیه السلام نږدې شوي قدرې نه دی، او حضور علیه السلام ته خفه و. خبرې اترې ورسره نه دي کړې، نزدېکت او قرابت یې ورسره نه دي کړې. 2 میاشتې پورې د صفیې بیبي په سر یې خفګان کړی دی. بیا دې نه وروستو زینب بیبي پریشانه چې د الله محبوب به ما سره په څه خبره باندې روغ وکړي چې دا خفګان ختم شي. نو زینب بیبي تلې ده عایشې بیبي له، او عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وی زما یو اجت تا ته پیښ شوی دی، زما مسله ده، ماله مسله حل کا. عایشه بیبي تپوس کوي وی ستا څه اجت او مسله ده؟ زینب بیبي ورته فرمایي وی 2 میاشته چې د صفیې بیبي په سر حضور علیه السلام زما نه خفا او مرور دی، خبرې م راسره نه کوي، زما خوالم نه راځي. مهرباني وکړه زما او د حضور علیه السلام په منځ کې روغه وکړه. عایشه بیبي فرمایي وی که زه د حضور علیه السلام سره روغه وکړم نو ماله به څه انعام راکې؟ وایي زینب بیبي ورته فرمایي چې زما نمبر ابه زه تاله درکم. حضور علیه السلام نمبر په نمبر بیبیانو له راځي او ورځ او شپه ورسره تېروي. زما چې کوم نمبر دی کومه باري ده ابه زه تاله درکم، خو مهرباني وکړه حضور علیه السلام سره زما دا خفګان نه برداشت کېږي، دا خفګان ختم که روغه صلح پکې وکړه. زینب بیبي چې دا خبره عایشې بیبي ته وکړه ډېره خوشحاله شو. اوس دا ستا دا روغ اوس زما په ذمه، او په منډه منډه تلې حضور علیه السلام ته وی وی دا ستا بیبي ده، ته دې نه خفې، ته روغه نه کې؟ نو حضور علیه السلام وی روغه به وکړم. وی ښځه بس اوس د زینب بیبي نمبر دی، دې له نمبر مه ورکوه، ما کره راشه، زما نمبر دی. وی حضور علیه السلام ورته فرمایي چې 2 میاشتې شوې هغې سره ملاقات نه دی شوی، اوس هغې له تلل پکار دی. عایشې بیبي وفرمیل د الله محبوب هغې خو په دې شرط باندې په ما ستاسو روغه وکړه چې یاره زه به خپل نمبر تاله درکم، خو زما روغه د جانان او د محبوب علیه السلام سره وکړه. نو حضور علیه السلام صفیې بیبي باندې دومره زیات ویاړ به کو او د هغې دپاره به غیرت هم کو او د هغې په سر باندې خفګان به هم کو. نورو بیبیانو له به یې زورونه ورکوله. و یو ځل زینب بیبي او عایشه بیبي کور کې ناستو. وی عایشې بیبي د صفیې بیبي باره کې څه داسې خبره وکړه، د قد اشاره وکړه چې دا ډېره وړه ده، د قد نه چیتې ده صفیې بیبي. نو په دې باندې حضور علیه السلام خفه شو. حضور علیه السلام د عایشې بیبي په دې خبره باندې خفه شو. او د خفګان نه او فرمایل عایشې تا ته اجازت نشته چې د چا په بدن کې څه نقص وي، څه کمی وي، څه عیب وي، او ته هغه عیب یاد کې چې دې بنده کې دا کمزوري ده. لکه یو بنده دی هغه په سترګه معذوره دی، په پوزه باندې داغه څه داغ دی، یا په غوږ کې څه مسله ده، په خپه کې څه مسله ده، په لاس په نور اندامونو کې څه عیب دی، او ته اشاره ورته وکړې چې دکې دا چل دی. نو حضور علیه السلام عایشې بیبي ته سختنه او زورونه ورکړه او ته فرمایي دومره ترخه خبره دې وکړه که په یو سمندر کې دې دا خبره ور واچوله غون سمندر به تریخ کړي. نو دې کې موږ تاسو ته تعلیم دی چې د چا عیب او د چا کمزوري به نه بیانوي. حضور علیه السلام صفیې بیبي سره څومره محبت و. ګوره عایشه بیبي ډېرو بیبیانو نه زیاته خوښه ده، هغې له څومره زوره ورکړه. نو موږ او تاسو به هم د چا عیب نه لټو. که چا کې کمزوري وي، عیب وي، یو اندام کم وي، یا یو اندام غټ دی یا وړوکی دی، یا قد غټ دی یا وړوکی دی، نو دغه عیب دا به موږ نه یادو، تانه به نه ورکو، پیغور به نه ورکو، خندا او استهزا به نه کوو. به هر حال
حضور علیه السلام صفیه بیبي سره دومره په خوند او د محبت زندگی تیره کړې ده. او یو ځل حضور علیه السلام کور ته تشریف فرما شو، کور ته راغی چې ویې کتل صفیه بیبي جاړي. وی صفیه بیبي جړل. حضور علیه السلام په منډه رانږدې شو، صفیه دا ته ولې جاړې؟ وی صفیه بیبي په سترګو داسې یو شان لکه د لړۍ په شان اوښکې قطار قطار روانې دي، سلګۍ وخي. حضور علیه السلام د اوږې مبارکې نه څادر راکوز کو او په هغې یې صفیه بیبي له اوښکې اچولې. چې لږ یې قلاره کړه، بیا ترې تپوس کوي صفیه دا دومره بېواره په سلګو سلګو دې ولې جړل؟ صفیه بیبي ورته فرمایي د الله محبوبه عایشې بیبي او حفصې بیبي ماله پیغور راکو. حضور علیه السلام رنگ مبارک د غصې نه بدل شو. وی څه پیغور یې درکړی دی؟ وی نور بیا څه پیغور راکو، خو ما ته یې وی چې ستا خاندان یهودي دی او مونږه د حضور علیه السلام قریبي رشته دارم یو، د نکاح نه علاوه هم قریبي رشته دار. یوه وایي چې زه د صدیق اکبر لور یم، بله وایي چې د عمر فاروق لور یم، زما پلارم او د دې بلې پلارم حضور علیه السلام ته ډېر نږدې دي او ستا پلار خو یهودي او ته خو یهودڼی. وایي چې دا خبره حضور علیه السلام واورېده، ډېر زیات خفه شو. صفیه بیبي له تسلي ورکړه او حضور علیه السلام یو عجیب انداز کې د صفیه بیبي د خاندان تعریف وکړو. وایي صفیه تا ورته داسې ولې نه وي چې ته صرف د ابوبکر صدیق لورې، بلې ته به دې ویلي چې ته صرف د عمر فاروق لورې، او د دې نه عوض ما سره د حضور علیه السلام داسې رشته ده چې زه د حضرت هارون علیه السلام په لوریانو کې راځم، په نیکونو کې مې هارون علیه السلام تیر شوی دی، نو د هارون علیه السلام لورې ما، او موسی علیه السلام مې تره کېږي او محمد رسول الله مې خاوند دی، نو تاسو خو صرف پلاران یادوئ، زه د پیغمبر لورې ما، د پیغمبر رویرې ما او د پیغمبر بیبي ما. تا ورته دا ولې نه وي؟ صفیه بیبي په دې خبره باندې ډېره خوشحاله شوه، فخر به یې پې کو. وایي ما له حضور علیه السلام دومره لوی اعزاز راکړی که تاسو خبرې هم کې غم غرض پې نه کوم، زما اړه ته نه ودرېږي. ما له حضور علیه السلام ډېر لوی اوچت مقام راکړی دی. صفیه بیبي داسې بیبي وه، د دې د لاس پخلی ابه ډېر خوندور و. مخکې د عایشې بیبي حالاتو کې مې تاسو ته ذکر کړي و. د عایشې بیبي حالاتو کې راغلی دي چې دې کره یوې بیبي په یو پلیټ د خاورو نه جوړ پلیټ و رکیبی و، په هغې کې یې څه تلکاري رالیږلې وه، سالن رالیږلی و. عایشې بیبي باندې بد ولګېدل چې دا زما په نمبر کې بلې بیبي د خپل لاس پخ کړی خوراک ولې راولېږه، نو هغون لوښي ترې واخېستې لرې وویشتو، هغه لوښي مات شو، خوراک هم ضایع شو. نو دا صفیه بیبي وه، د دې د کور لوښي د خاورو نه جوړو او د صفیه بیبي د پخلي داسې د لاس خواږو چې ډېر خوراکونه به پراتو، خو حضور علیه السلام به ورته نه کتل چې کوم به صفیه بیبي پخلی کړو بیا ډېر په خوند باندې خوړو، د لاس خواږي ډېرو. نو عایشې بیبي باندې بد لګېدل چې زما په کور کې ناست، زه ورته خوراک کېدم به نه کوي او د صفیه بیبي د لاس خوراک به کوي، نو بد پې ولګې، لوښي وله ځکه مات کړو. خو اکثر به د تحفې په طور صفیه بیبي که نمبر به د نورو بیبیانو نو هم دی چې به کور کې څه پخلی وکړو، نو پته ورته لګېدلی و چې زما د لاس پخلی دا د حضور علیه السلام خوښي، نو په هغې وجه باندې دی به اکثر وکره سالن لیږو. که حضور علیه السلام به هر چا کره خو سالن به لیږو، او هغه خوراک به بیا حضور علیه السلام ډېر په شوق باندې کوي، دا د صفیه بیبي د لاس دی. دا خبره ختمه شوله. صفیه بیبي مونږ ذکر کړه چې د دې حالات تاسو واورېدل، خو د دې صفیه بیبي دا نوم صفیه دا پې چا ایښی دی؟ دې ته صفیه ولې وایي؟ نو د دې خپل نوم صفیه نه ده، د دې خپل نوم زینب وه، زینب بنت بر، دا د دې د اصلي نوم و. صفیه ورته ولې وایي؟
ډیرو زمانو داسې همدغه یو دستور روانو چې یو جنگ کې کم مال غنیمت راشي او هغه مال غنیمت کې ښه نه ښه څیز راوالي او امام یا یو لوی سردار او بادشاه له هغه څیز ورکي، نو دغې ته صفیه ویلی شي. نو صفیه بیبي د دې خپل نوم زینب بنت بردو. نو دا چې کله حضور علیه السلام له په مال غنیمت کې میلاو شوه، نو حضور علیه السلام چونکه امام او عظیم لیډر او سردارو چې سردار ته کم سیز نمایا ملاویږي د سره، نو هغې ته صفیه ویلی شي. نو زینب بنت برد رضی الله تعالی عنها خپل نوم رستو پاتې شو، صفیه نوم پې ولګېده. نن زمانه کې عموم په ام المؤمنین سیده صفیه رضی الله عنها باندې یادېږي. د دې نکاح حضور علیه السلام سره کېده، نو د دې عمر سونو او د حضور علیه السلام عمر مبارک سونو. نو کتاب لیکلی دی صفیه رضی الله تعالی عنها د دې عمر مبارک 19 کالو. د صفیه بیبي عمر مبارک 19 کاله دی او دغه وخت کې د حضور علیه السلام عمر مبارک یو کم 80 کالو. یو کم 80 کاله عمر د حضور علیه السلام دی او 19 کاله عمر د صفیه بیبي دی. په دې عمر کې واده شوی دی. 4 کاله حضور علیه السلام د واده نه وروسته ژوندی او حیاتو. په هغې کې حضور علیه السلام دی له ډېره بې کچه بې اندازې مینه ورکړې ده. مینه محبت یې ورکړی دی. او چې کله 4 کاله تیر شو، حضور علیه السلام 63 کالو ته ورسېدو، په دغه عمر کې وفات شو. بیا صفیه بیبي د دین خدمت وکاو. د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې صفیه بیبي یو وینځه وه، هغې پې شکایت وکړو. د صفیه بیبي خلاف یو شکایت یې وکړو. حضرت عمر رضی الله عنه له دا وینځه تلې ده او ته یې ویې زه د صفیه بیبي وینځه یم، خو زما د دې باندې یو شک دی. عمر فاروق فرمایي وي څه شک دی دې پې؟ دا خو د مؤمنانو مور د ستا پې څه شک دی؟ وایي صفیه بیبي باره کې دې وینځې ورته وویې زما پې دا شک دی چې دا همغه د یهودیانو بنت ماله راځي، خاندان یهودي و، نو دې کې هم د یهودیانو هغه بن او اثر دی، لکه د خالي د ورځې احترام کوي. د یهودیانو دپاره د عبادت خالي ورځ خوښه شوې او الله مقرر کړې وه. نو وایي صفیه بیبي د خالي د ورځې خیال ساتي. او دویمه مې پکې دا عادت لیدلی دی چې یهودیانو سره ډېر ښه تعلق ساتي. چې دا شکایت یې وکړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د یهودیانو نه ډېر نفرت وکړو. نو زر یې سړی لیږلی دی تپوس وکړه د ام المؤمنین نه چې تا کې دا دوه عادتونه ولې دي. د دې وضاحت پکار دی چې یو د خالي د ورځې اهتمام کې، بل د یهودیانو سره ښه تعلق ساتي. دا ولې؟ نو صفیه بیبي بیا دغې سړي ته جواب ورکړی دی. وی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له چې لاړ شي ورته زما سلام او سلام نه وروسته ده ووایه چې زه به د خالي د ورځې خیال ولې ساتم؟ ماله الله د جمعې مبارکه ورځ راکړې ده، نو اوس موږ ته د خالي د ورځې د عبادت څه ضرورت پاتې نه شو، لہذا دا په ما الزام دی. پاتې شو دغه دویم ګمان او شک چې په ما کېږي چې زه د یهودیانو سره ښه تعلق او برتاو ساتم. نو یهودیانو سره ښه تعلق نه ساتم، خو څه وکړم زما خاندان یهودي دی او ما ته خدای حکم را کړی دی چې خپل خاندان سره ښه تعلقات به ساتي. نو زما خاندان که یهودیم دی خو زما خو خاندان دی، زه به آخر د دوی تپوس پوښتنې له نه ځم، دوی سره راشه درشه به نه کوم، غم او ښادي به نه کوم، زه به نور چا سره کوم. زما ته خو حکم د اهل قرابت د دې رشتو د خیال ساتلو دی، په دې وجه زه د دې خاندان خیال ساتم، نور یهودیانو سره مې مینه نشته. کور ته چې دغه وینځه راغله نو صفیه بیبي ته تپوس کوي. صفیه بیبي تپوس کوي زما خلاف دا شکایت ته ولې لګولې دی عمر رضی الله عنه ته؟ وایي صفیه بیبي ته د وینځې وی چې یاره زه شیطان دوکه کړم او ستا خلاف ما شکایت وکړو. وایي دا ډېره غوسه وه خو صبر یې ورته وکړو او له اجازت ورکړي د نن نه پس تا ته ما ازادي درکړه، زه چې کم خوازې نو ځه زما د کوره لاړه شه. بیا صفیه بیبي به خپل خدمت هم پخپله کو، د دین خدمت به هم کو.
د دین وروستو د صفیې بی عمر مبارک شپېتو کالو ته ورسېد 50 هجري وه او د شپېتو کالو عمر کې 50 هجري کې دا وفات شوله او په جنت البقیع کې دا دفن کړی شوه. تاسو ټول ووایه انا لله و انا الیه راجعون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.